اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه مستاسو قربا نعمت سبحان. زه موجود یم د فضل من الله بای کور کې چې چېرته د ممکنه لاکډاون د وجې نه چې کوم زمونږ د کلي دیاړیمال مزدوران هغوی به بېروزګاره کېږي او هغوی ته د سپورټ ضرورت دی. نو دلته کې تنظیم چمکني د خلکو په مدد باندې راشن تیار کړی دی، هغه به تقسیموي. د هغې د تنظیم چمکني سر وقار بای موږ سره موجود دی، هغه سره په دې هکله باندې خبرې کوو. دا یو ډېر زبردست ایفرټس دی د تنظیم چمکني. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر دا راته ووایي چې فی الحال اوس انیشیل سټیج کې تاسو څومره فیملی سپورټ دپاره دا پیکیج تیار کړو؟ دا خو تنظیم چمکني چې پرون یو کمپین سٹارټ کړو د سینیټایزر لپاره چې موږ به په کلي کې دغه شیز تقسیمو د خلکو د یو اویرنس لپاره د صفایي لپاره چې کم خلک په کورونو کې یا ماشومان دي نو د هغوی د لاسونو د صفایي لپاره چې دا وایرس نور خور نشي د هغې نه بل چاته یا د هغې ته ونه لګي. نو لہٰذا موږ خو د هغې دپاره پرون کمپین سٹارټ کړو، په هغې کې موږ سره څه کلیکشن هم راغلل. خو بیا زموږ چې کوم ملګري دي یا زموږ کوم سینیر کسان دي د کلي د خلکو د طرف د موږ ته بیا د میسیجز او کال شروع شو چې یاره د دې نه ضرور کار خبره چې کومه ده هغه د راشن پیکیج چې کوم دي فوډ پیکیج دي دا تاسو تقسیم کړئ. نو بیا مونږ فیصله دا وکړه، تنظیم چې کوم مشران دي هغې دا مشوره وکړه، فیصله دا وشو چې مونږ په دې باندې دا فوډ پیکیجز تقسیمو. نو مونږ لاړو الحمدلله په یو ورځ کې چې زموږ کوم کمپین سٹارټ شوی مونږ سره چې کوم اماونټ کلیکټ شوی په هغې باندې مونږ 33 پیکیجز برابر کړل او هغه دا دې راوړل چې په هغې کې د کوم د ضرورت سامان دی اوړه، چینی، غوړي، دالونه، چای، ورسره صابونونه، پای، داسې نور څیزونه چې کوم د ضرورت سامان دی د کور د روزمره اشیا چې کوم دي هغه مونږ په دې کې شامل کړل. او ورسره به انشاءالله چې ستاسو کوم نور اماونټ مونږ ته کلیکټ کېږي د زکات په مد کې یا نور تاسو صدقات کوئ نو هغې باندې به مونږ ورسره نور پیکیجز کوو. او دا سلسله به انشاءالله زمونږ چې تر څو پورې زمونږ وس کېږي او دا ممکنه لاکډاون چې کوم د دې غریبو خلکو بېروزګاره شوي دي یا دیاړي میاري نشته یا چېرته ریړه لګوي هغې نه پاتې شوي دي نو انشاءالله د هغې کورونو ته به مونږ دا رسو ستاسو په مدد سره. په ملک کې چې کله هم داسې څه مشکل صورتحال رامخې ته شوی دی نو د دې ملک ځوانان راپاڅېدلي دي او د خیر ښېګړې کارونو کې خپل حصه اچولې ده. چمکني تنظیم دې نه مخکې هم داسې پیکیجز رمضان کې یا وختاً په وخت خلکو ته ورکړي دي. دا د مدد وخت تاسو هم راپاسئ، د خپل چاپیرچل کې خپل خوشا کې وګورئ چې کوم داسې بېوسه خلک وي، بېروزګاره خلک وي چې هغه دې ټایم کې بېروزګاره دي نو مهرباني وکئ د هغې امداد وکئ. او که تاسو خپل امداد چمکني تنظیم سره ورکوئ نو په دې لاندې نمبر باندې د چمکني تنظیم سربراہ فضل من الله سره رابطه هم کولی شئ. په دې خبرو سره تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.